نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم سامعين، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ هغه طریقې ښایو کوم چې د مانځه دپاره ډېرې اهمې طریقې دي او ډېر خلک د هغې نه ناخبره دي، نو د هغې دپاره موږ دا لږ په ترتیب سره ښایو چې هر انسان ته فایده واخلي. زما محترم مسلمانو، عزتمندو، ډېر اهم او ضروري مسایل او طریقې دي. عام خو پرېږده، خو خواص هم په دې کې شامل دي. نن سبا خلک فالتو ویډیوز ګوري، بې فایدې هېڅ معلومات پکې نه او هغه ویډیوز سبسکرایب، کمنټ او لایک کوي، خپل وخت ضایع کوي. نو محترمو، د علماو، قراو، مجودینو خبرې او بیانونه او حدیث او تلاوتونه ولې نه ګورئ چې ستاسو پکې پیدا وشي، او ولې نه اورئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زما په طریقو د الله پاک په احکاماتو باندې منګولې ولګوئ چې تاسو کامیاب شئ. او هغه پیغمبر طریقې او د الله پاک احکامات نن هغه علما، مجودین، قرا، تبلیغی حضرات بیانوي. نن زموږ موضوع په دې باندې ده چې څنګه مخکې موږ وویل چې د ماسپښین، د مازدیګر او د ماسخوتن 4 رکعاته لمونځ دي. نو دا 2 مسلې مخکې بیان شوې چې کله انسان اولنۍ مسله دا وه په دې 4 رکعتیز لمونځ کې چې هغه دا 3 لمونځونه دي، په دې کې دا وه چې کله انسان په 2م رکعت کې شامل شي او اولنۍ رکعت د ده نه پاتې شوی، نو دی به څنګه کوي؟ دا مسله مخکې مونږ ذکر کړې ده. دویم هغه و چې انسان په 3م رکعت کې راشي، نو دی به دا 2 رکعتونه په کومه طریقې سره کوي. نو د هغې ویډیو د دې ویډیو نه مخکې مونږ ذکر کړې ده. اوسنۍ ویډیو چې ده او نننۍ موضوع هغه په دې باندې ده چې کله انسان د ماسپښین، د مازدیګر او د ماسخوتن لمونځ، ځکه چې دا 4 رکعت دی، نو په 4م رکعت کې د شاملېدو طریقه څه ده؟ لکه مثال کله چې امام 4 رکعتیز لمونځ کوي او مقتدي مسبوق په 4م رکعت کې شامل شي، نو مقتدي صرف 4م رکعت وکړو او باقي اول، 2م او 3م رکعت پاتې شو. نو کله چې امام سلام وګرځي، نو خپل لمونځ به څنګه پوره کوي؟ نو د هغې دپاره دا 3 رکعتونه به دی په کومه طریقې سره پوره کوي؟ نو د هغې طریقه دا ده محترمو. اولنۍ رکعت کې به دی ثنا ووایي، ځکه چې ثنا تفصیل مخکې مونږ کړی دی، نو ځکه یې اوس زر وایو. تعوذ به ووایي، تسمیه به ووایي، فاتحه به ووایي، آمین به ووایي، صورت به ورسره میلاو کړي، رکوع به ووایي، دا رکوع به وکړي او 2 سجدې به وکړي، بیا قاعده به وکړي او تشهد به ووایي، بیا به 2م رکعت ته پاسي. دا د اولنۍ رکعت شو. بیا به د دې نه وروسته 2م رکعت ته پاسي او هغه به داسې وکړي چې اول به تسمیه ووایي، بیا به فاتحه ووایي او بیا به آمین ووایي او صورت به د هغې سره میلاو کړي، رکوع به وکړي، 2 سجدې به وکړي، بیا به ډایرکټ پاسېدلي. 2م رکعت به هم په دې طریقې سره پوره شي. خو 3م رکعت به دی داسې کوي چې پابسي تسمیه به ووایي، بسم الله، بیا به فاتحه ووایي، بیا به آمین ووایي، خو صورت به ورسره نه وایي. په دې کې دا ځای دی چې صورت به ورسره نه وایي، ځکه دا 3م رکعت دی. رکوع به وکړي بیا او 2 سجدې به وکړي، قاعده به ووایي، په قاعده به کښېني، نو تشهد به ووایي، درود به په نبي علیه السلام ولیږي، اللهم صل چې کوم مشهور دی، او بیا به دعا ووایي اللهم ربنا، او بیا به سلام وګرځي. نو په دې طریقې سره د هغه به دا 3 واړه رکعتونه کوم چې پاتې شوي هغه به پوره شي. نو دا 4 رکعته به د ده په دې اسان انداز سره پوره شي. او د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل هغه سبسکرایب کړئ، لایک، کمنټ ورکړئ، او داسې مسلې به انشاءالله موږ تاسو ته هره ورځ او هفته کې خامخا شیر کوو. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا بالله.